عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الكافر اذا وضع في قبره يتاه ملك فينتهره فيقول له ما كنت تعبد فيقول لا ادري فيقال له لا دريت ولا تليت فيقال له فما كنت تقول في هذا الرجل فيقول كنت أقول ما يقول الناس فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير ثقلين. قبر کے عذاب اسباب مونږ ذکر کول. درې اسباب تر اوسه مونږ ویلي دي. یو سبب دا و چې انسان د مرګ وخت کې وصیت غلطو کی، خاص کر د ویر کولو وصیتو کی یا د نور گناہ کولو وصیتو کی، او وارثان وصیت بدل نه کی بلکې پاغه عملو کی. خدا د مړي د گناہ او داغه د عذاب قبر باعث کی. پدې کې یو سوچ دا هم ده چې زمونږ د دور کې مونږ وینو چې بعضې بچي د پلار مور حقونه نه ادا کوي، شرعي لحاظ سره نافرمان دي. د هغې په بدل کې پلار ولګي او هغه یو عاق نامه چاپ کړي، اخباراتو کې هغه چاپ شي او په کې لیکلي چې ما خپل فلانه زوی د جیداد منقول او غیر منقول نه محروم کړی. دا روزانه راځي اخباراتو کې. سوال دا دی چې یو بچی لا یو برخه الله مقرر کړی ده، آیا انسان ته دا اختیار شته دی چې هغه د هغې حصې نه محروم کړي؟ او که محروم یې کړي نو دی به ګناهګار وي او که به نه وي. یعنی زما په مال و دولت کې د برخو تقسیم الله کړی دی، للذکر مثل حظ الانثیین. او په یې کې دا دي فرمایلي چې اولاد ګندې د پلار فرمان برداری نو برخه ملاویږي او که نافرمایي نو برخه نه ملاویږي. قرآن و سنت کې دا اساسیز نشته دی. په دې وجه کم مشران چې دا حرکت کوي د شریعت د ظاهر نه دا معلومیږي چې ګناه کوي. او دې باندې یو شاهد شته دی حدیث نه، اگر چې کې بظاهر دغه مضمون خو بنئ، لیکن یو سړی چې خپل اختیار غلط استعمال کی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ظلم وایي. صحیح حدیث کرا دی چې یو صحابي راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درخواست کوي چې ما خپل فلانه باغ د خپل فلان کی زوی له ورکړل دی، ته په دې گواه اوسېږه. هغه تپوس کوي چې ستا نور بچی شته که نشته او یو شته. بیا د هغې سوال دا دی چې آیا ټول یې داسې ورکړي دي؟ هغه وایي چې نه، دی ما ته زیات نږدې دی، پسند دی ما ته ځکه ورکړي. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل زا په دې ظلم بل څوک ګواه کړه. دا حدیث تایید د دې دی چې ټیک د اختیار به چلیږي قانون کې، لیکن الله پنیز اور هغه د رسول پنیز دا عمل ناپسندیده دی. یو بل پهلو باندې هم که سوچ وکړی شي که سړی هغې اولاد لا برخه ورکول غواړي کوم چې فرمان بردار دی او نافرمان محروم کی،
पदे बांधे दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतुन उगूरी चिका अल्लाह मुंग सर अदा चूकी चे तरके में मुंग फरमान बरदार यूं मुंग लखपल नेमत राकई और कल मुंग ना फरमान यूं मुंग लखपल नेमत वाली मुंग सहाली तो खबर मकसद दाए चे ना फरमानी दपलार मोर गुनाह कबीर है एक शक निश्ता खबर दे पहलू के दा चे आया यो पलार ते शरीयत दा इजाजत वर गई चे दे खपल ना फरमान बची द आगे जायदाद न महरूम की कम चे अल्लाह और रसूल दला मुकर्रर करे जवाब नफी के दे अल्लाह और रसूल चरे दा इजाजत चरा न और करे पदे वजह आ खलक चे अगीदा हरकत की अगीदे दे जुल्म न बाज राशि दा जुल्म ने दा गुनाह रे दा ठीक दे चे इख्तियार दे चले दे शी ये सड़ी सर अलाज के चाड़ा पदे कदे सो कोई नोम पे वाली हो कि सब्जी पे प्रे गई नोम प्रे बोलिश इख्तियार न करे कानून बदल मर गत्या पदे बुनियाद गई चरे इख्तियारमंद है कदे और कई न और कोलिश और खबर लेकिन आया पदे अल्लाह और रसूल रजाई तो जवाब दारे चिन्ना कुरान सुन्नत के दानिश तरह चल गए कि फरमान बरदार औलाद के लिए जायदाद तकसीम शी मीराज के लिए बरखा मिलोशी और नूर तय न मिलाई नुके बिल फर्ज यो सड़े द मर्ग वक्त के दासी वसीयत होगी तो जमा कुल जायदाद प्लान की और गए तो पकारदारी चवारिसान बदल की दा वसीयत द बदलोल लायक कुरान इशारात कड़ी रे तरफ तक कतासु यरी गए द वसीयत को उनकी ना दागद इसम और दागद जनफ न चदे गुनाह गई यो तरफ तक की और तासु दागो अगर वसीयत बदल के न दे के तो गुनाह निश्तर यानी वसीयत दे इंसान द अल्लाह द शरीयत द पास न दे तो दावेल वालों संगति और सड़ी वसीयत करे कि जमा द मर्ग नरुस्त माँ पसे वीर हो गए तो वीर कवल द गुनाह बायस थे न कि यो सड़ी यो औलाद द जायदाद न महरूम अकड़ी पखबल वसीयत बांध निकली और दागो बाल बच दागो वारिसानो वसीयत नहीं बदल गए न यकीनन आगे मलकीदुन की सल्लल्लाहु अल्लाह कबर के अजाब हो गई दादा अजाब कबर बायस थे तो गुनाह याद से रहमेद कटकोलो वसीयत इंसान न गई नोर कम तजुना चितेर जी मंगवेलू नयो पाएगे द पेशाब ना जार न बच कोलू और आगे लत मादा खोदलो चिकम बन आदम वड़ो बोल नजार न बच गई दागा जामे एक सर पली थी और चिदा दागे ख्याल न साथी नागा मुंजम न गई नागा बुनियाद दे लोए बेलमाजे दे लोए गुनाह अगर डेल वे फसाद दीनी लिहाज सर द्रेम सीज अगा चुगली वा चुगली अगे किम वजदारा जहाँ माशरे के फसाद पैदा गई तो योशे च माशरे के फसाद पैदा गई अगर आज़ाब कबर बायस योशीस च दिन के फसाद पैदा गई ना अगर आज़ाब कबर बायस दादरी सुजुना एलिशी सलोरम सीज से दे बाप के आखिरी चीज दे अगर दे कुफर और मासियत कुफर द अल्लाह और आगद रसूल ने इनकार कौल लेकिन दे इनकार द पारा बुनियादी तौर दा खबर जरूरी रहा चे इंसान तदे नबी और रसूल याद आगत तालीमात रसीदली हुई दा जरूरी रहा कुरान कहदा पेश करेगा मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला तरके में चिमुंगा चाहता रसूल नहीं ले गले तरगे मुंगा चला अजाब न और गो दुनिया आखिरत दुआ के अल्लाह कहदा यो सड़े मुशरिक रहे यो सड़े काफिर रहे अल्लाह तरगे अजाब न और कई अगला
نه دنیا کې او نه آخرت کې ترکه نه چې هغه ته خو یا رسول نه رسېدلی یا د آخري پیغمبر نه رستو د هغه تعلیمات نه رسېدلي نو که داسې علاقې وي بالفرض اوس هم شته داسې خلک چې هلته دین نه دی رسېدلی بلکې زمونږ حالات خو ډېر عجیبه دي زمونږ دا مسلمانان چې مونږ چاته وایو دی تم دین نه ورځي صحیح معنو کې دین نه خو دې هم نه واقف یو څو مراسم یو څو عبادات کوي بس هغې ته دین وایي تفصیل د دین باندې ډېر خلق نه دی پوهه خو بهر کیف که داسې خلق وي یا د کافرانو هغه ماشومان چې هغه ماشوموالي کې مړی نو د هغې دپاره بعضې احادیثو کې شته خبرې چې الله هغې له عذاب نه ورکوي نه قبر کې ورکوي نه آخرت کې ورکوي د هغې ازمایش هلته کې شروع شي الله رب العزت د هغه یو نوم دی یو صفت دی العدل سراپا انصاف دا بے انصاف خو انسان دی چې دی هر ځای کې هر څه په یو لکړه وي الله رب العزت قبرونو کې آخرت کې هغه خلق چې هغې ته دین نه دی رسېدلی نبی یا هغه تعلیمات نه یې رسېدلي هغې ته هلته نبی مبعوث کوي هغې قانع کوي په دلیل باندې ښیي هغې ته چې توحید زما پسند دی شرک ناپسند دی هلته د هغې ازمایش کولی شي هغه ازمایش نه رسو که هغې اسلام قبول کړي نو هغه جنتیان شي او که اسلام قبول نه کړي جهنمیان شي دا الله نظام دی یعنی الله رب العزت ټول خلق په یوه لکړه نه وایي هغه د انصاف تقاضې ټولې پوره کوي هغې نه رسو بیا انسان له جزا یا سزا ورکوي امام ابن تیمیه رحمه الله دې باندې بې شمېره څیزونه لیکلي د صحابه کرامو آثار په دې باندې موجود دي په دې وجه د خولې نه دا قسمه خبرې ایستل دا کم چې زمونږ خلک کوي بې احتیاطۍ سره دا کافر مړ دی دا فلان مړ دی دا فلان مړ دی هېڅ ضرورت نشته الله زمانہ د بل چا د عمل تپوس نه کوي زما تپوس زما د عمل دی ما د خپله معامله خپل رب سره سمول دي زه نور چا باندې څه کوم چې خامخا د هغه د کفر فتوې لګول شروع کوم نو حدیث چې مونږ کوم نن وایو په هغې کې به دا وي چې کفر باعث دی د عذاب قبر خو دې سره به علم ضروري وي پوهه به ضروري یعنې هغه سړی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی یہ لیدلے نہ دے خو پیجندلے دے چاہو واقعی دا رسول اللہ ہو بیا ہم دے انکار کی نو اللہ رب العزت بدل سزا اور گئی دا حدیث سے کم ویلے دا لوے حدیث دے دا دیلم بنے ٹکڑا کے جدا چیز دے آخری ٹکڑا کے جدا چیز دے ما دا حدیث آخر ویلے دے دا صحیح بخاری حدیث دے نرست چکم مضمون منگوائی نا بدائی چا کم اعمال دی چې هغه قبر کې د نجات باعث کی د عذاب قبر نه په انسان خلاصي او ان شاء الله مونږ آینده چې موایو دا حدیث آخر کې دا راځي چې کله یو کافر مړ شي قبر کې کېښودی شي ملائک چې راشي نو دی نرمۍ سره نه ویښوي دی په سختۍ باندې ویښ کړي بیداري کړي ویېروي دا هغه نه لومبنی تپوس د حدیث کې چې راځي نه دا دی چې ستا معبود څوک و دنیا کې تا د چا عبادت کو عبادت هغه یو عمل دی چې په هغې باندې انسان د خپل رب په مخ کې خپل عاجزي ښکاره کوي دا تعریف دی د عبادت یو داسې عمل چې انسان د خپل رب رضا په هغې حاصلوي او خپل عجز و نیاز خپل کمزوری دا هغه مخ کې ښکاره کوي نو هغې عمل ته وایي عبادت د هغې بنیاد
د خپل رب په مینه باندې وي، لیکن ورسره دا یره هم وي کدا کار زه اونکم ناماله سزا راکړي. د دې عمل نرستو د دې اعتقاد نرستو انسان چې څه عمل کوي هغې ته عبادت وایي. عبادات زمون خلقو برباد کړي دي. داسې عبادات چې د هغې تعلق د الله الوهیت سره دی هغه ډېر برباد شوی. یا الله مدد ډېر کم خلق وایي. تکلیف په وخت کې کاکا صاحب ته چغې وهل، پیر بابا ته چغې وهل، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چغې وهل، سید الله علی رضی الله عنه ته چغې وهل، دا عام عادت دی. حالله دا عبادت دی. غائبانه چغې وهل د امداد په طور دا عبادت دی. یو سړی چې هغه د شرک کې مبتلا وي الله بدله قبر کې سزا ورکوي. دا شرک دی، دا نه پنځپیریت دی نه وهابیت دی. قرآن نه معلومه ده فدعوا الله مخلصین له الدین. تاسو را مدد شوای یو الله ته خالص کون کیه دا هغه لپاره عبادت. غایبانه आवाज کول دا عبادت دی او دا به سوا د الله نه د بل چا نشي کولی. دا خلک په عقیدت او عبادت کې فرق نشي کولی. بیا ما څه ګناه نه دی کړی، مینه کې مې پیغمبر ته چغې والي. دا مونږ ډېر ځله ویلي شیخ القرآن رحمه الله د پنځپیر او کله کله خبره کول چې یو سړی راغلی او ښځې ته طلاق ویلي وو. طالب استاد نه تپوس وکړو چې ما ښځې ته طلاق ویلي دي، ښځه طلاقه ده که نه طلاق او ټې طلاقه. یا سړي ورته چې ما ته د مینې نه ویلي وو، هغه ورته ته د مینې طلاق دي. هغه مسله شوه. یعنې خلقو خیال نه چې مینه کې که ته سار څه وګړې جایز وي. که رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدایتوب مرتبې ته ورسې مینه کې دا به جایز دي. شرک راځي د مینې د افراط نه. مینا چې د خپل حد نه تېره شي نه هغې ته شرک وایي. هسې مینه کې اوس فرق نه غورځېږي. قرآن مجید نه ثابته ده چې کم خلق غیر مسلم دي شرک او کفر کوي، هغې ځان له الهه ساتلي دي، ارباب ساتلي دي، انداد ساتلي دي. یحبونهم کحب الله. هغې سره داسې مینه کوي لکه څنګه چې الله سره مینه پکار ده. دی د شرک وایي. دا شرک دی. دې ته مه پنځپیریت وایه، مه ورته وهابیت وایه، مه ورته اهلحدیثوب وایه. غایبانه اواز عبادت دی. دا که سړی الله ته کوي نو هم عبادت دی، او که رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چغې وایي نو هم عبادت دی. په دې وجه یو انسان چې دنیا کې خالق پرېښی دی او مخلوق ته را مدد شویلی دي، دا د عذاب باعث دی. زمونږ ذمه داري صرف دغه وه چې موږ دې خلقو ته خپل دین وښو، رایه مو ورته وښودله. اوس که وایي څوک وایي چې زمونږ په هېڅ نشته. د یو حق پرست ذمه داري صرف د مسلې وضاحت کولی. عمل کول یا نه کول د هر چا خپله مسله. منښت کول یو عبادت دی. نن زمونږ د خلقو منښت یا د پیر بابا په نومي یا د کاکا صاحب په نومي یا د یو لسمې د ځوان په نومي. پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله. منښت عبادت دی. عبادت د الله نه سوا د بل چا کفر او شرک دی. اکار څوک نو قبر کې یو سړی چې هغه تخصیص نه دی کړی د عبادت الله سره، نو دا سړی الله بدله سزا ورکوي، دا دی کفر کوي. په دې تفصیلي خبرې نه کوو، مونږ بار بار ویلي دي. پنځه شپږ اشکال شو دې مسلې چې مونږ ولګیا دلته کې خدا ترنن للباب را دلته کې چې دا باعث د عذاب قبر ده. یو سړی که هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات نه انکار وکړي چې دا هغه رسول الله نه ګڼم، په داسې حال کې چې دی پوهېږي په دې باندې چې دا دی رسول الله، نو دا سړی هم کفر کوي او دا به د هغه د عذاب قبر باعث شي.
حدیث کے دویم ایسا ذکر ذکر گئی چې تپوس ته گئی چې ما تقولو فی حق هذا الرجل د دې سړي په باره کې څه وایي. زمونږ د عمل کې عجیب و غریب خلق دی. څه خلق دی د هغې رایې دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هر قبر کې حاضر ناظر وي. یعنی کم قبر کې چې انسان مري په ګنټه کې منټ کې دننه هو بشمیره خلق مري دفنی کې هم نبی هغې په هر قبر کې پیغمبر حاضر وي. چې ته ورته مثال یې څه نه هغې مثال ټي وي دی که ښکلی دلیل لیکدل یعنی عقاید ټي وي باندې ثابتېږي. دی د هذا نه استدلال کوي چې هذا منې دا اوس پته لګي نه چې دې سړي عربي ویلې ده که نه ده ویلې عربی نه واقف دی که نه دی. د هذا او د الرجل الف لام چې راغلی دی پکې په دې پوهېږي دې څه مطلب دی. د دې مطلب دا نه چې دا سړی هغه سړی کوم چې تا ته معلوم دی او ما ته معلوم دی د هغه په باره کې ستا څه خیال دی. مثلا یو علاقه کې یو نیک سړی مشهور وي چې فلانی نیک سړی دی. د بهر نه څوک راشي او ستا تپوس وکړي چې ستاسو دې کلي کې یو سړی دی د هغې سړي باره کې ستا څه خیال دی. عرب د داسې انداز کې وایي حاضر رجل دا نه وایي چې هغه هر قبر کې حاضر وي. دروغ دی خلک د دې خلقو نه زده کوي. د ابن حجر اسقلاني رسائل دي پای کې یو ځای لیکلي دي چې په دې هیڅ دلیل نشته دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ګنې په هر قبر کې حاضر وي. څوک یې تصویر ورته وښولی شي دروغ وایي. ذکر ورسره وکړي چې یو سړی و عربو کې پیدا شوی محمد د هغه نوم و صلی الله علیه وسلم هغه باره کې څه وایي. هغې نه تعبیر کړی دی چې ما تقولو فی حق هذا الرجل. دلته جدا یو عجیبه مصیبت دی. یو سړی به یې د هغه سپیشلایزیشن د هغه تخصص یا د هغه تجربه یو خاص فن کې وایي. مثلا یو سړی کیمسټرۍ باندې پوهېږي د ساینس په بل مضمون باندې پوهېږي هغه په هغې خپل مضمون کې د هغه څوک رایې نه تسلیموي دومره کمزوري. لیکن دا دین عجیبه سړی دی عجیبه چیز دی. هغه سړی به راشي دین کې به خپل رایې پیش کړي لکه ستا هغه فیلډ نه دی دا ستا سپیشلایزیشن په دې کې نشته دی ته د دین په باره کې څه خبرې کوې. دا حال زمونږ د خلقو دی. زمیندار سړی وایي نه قرآن نه واقف نه د حدیث نه واقف اب هم دین کې خپل رایې پیش کړي. یو سړی د هغه میدان به فقه وي نحو به وي صرف به وي منطق به وي بلاغت به وي معانی به وي بیان به وي بدی به وي بل څه شی به وي بل څه شی به وي اب هم راځي قرآن کې به خپل رایې پیش کړي. لږ الله نه ویریږئ چې په کوم څیز پوهېږې ستا چې کوم څیز کې تخصص دی بس ستا یې خبره وکړه. که ته په حدیث پوهېږې بس حدیث کې خبره وکړه قرآن ته مه ځه. که ته په فقه پوهېږې فقه بیان کا قرآن ته مه ځه. که ته په قرآن پوهېږې فقه ته مه ځه. نحو صرف ته مه ځه قرآن وایه. دا هر فن مولایي په دنیا کې یو فن داسې نشته دی چې هغې صاحبان له نه ورځي خپل رایې به پیش کوي غلطه. چا دا ویلي چې ما تقولو فی حق هذا الرجل نه مراد دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر قبر کې حاضر دی. یو سړی دی یو شرعي کتاب کې وښیي نو زه به هغه له انعام ورکوم. دروغ وایي. د دې خبرې مقصد دا وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې تپوس داسې قسمه کېږي چې یو سړی و رسول الله به هغه ته ویلی شو محمد د هغه نوم و صلی الله علیه وسلم مکه کې پیدا شو مدینې ته هجرت کړو هغه باره کې څه وایي. کله چې یو سړی هغه پیژندلي نه هغه به د هغې جواب کې هغه څه وایي کوم چې به انشاءالله مونږ آینده جمعه وایو. او کم سړی چې هغه نه پیژني یا د پیژندلو باوجود انکار یې کړي نو د هغه جواب به دا وي چې ها لا ادري زه نه پوهېږم څه ورته ووایم. راغلی هو ټیک ده ځان ته رسول الله وې څه معجزات یې پیش کول څه کتاب یې راوړو خو زه هغه ته څه ووایم. یعنې باید سړی
هغه ځان د دین نه یو طرف ته ګڼي، ځان ذمہ دار نه ګڼي، ټول ذمہ داری د نبی یا د عالم په وګو ورچي. لیکن اصل خبره دا نه ده جنت تتلل او د جهنم نه ځان بچ کول دا د هر سړي ذاتی ذمہ داری ده. دا عالم فرض نه دی چا به یو سړی جنت ته بوځي او جهنم نه بچ کړي. د دې ټولو خلقو خیال دا چې دین بیان په عالم فرض دی، بس زما څه فریضه نشته جزا ادا کوم. یعنی هیڅ یو امی په خپل ذمہ هیڅ فرض نه تسلیموي. ګناه د عالم نه چې هغه دین زده کړی دی، بس د سپین باز دی. دا ډېر غلط ذهنیت دی، تباہ کن ذهنیت دی، انسان دا جهنم ته بوځي. هغې ولم پیغور ورکړي چې لا تلیت ولا دریت، تا خو نه څه کتاب لوستلی نه در کې عقل شته دی. یو سړی چې نه هغه کې عقل موجودي او نه قرآن لولي هغه یې دغه شان کافر. جمله ډېر معنی خیز ده، لا تلیت ولا دریت، نه دی کتاب لوستلی نه در کې عقل شته. یو سړی چې هغه د علوم دنیوي نه علوم دیني نه ناواقف وي نه خو یې جهنمي نو. هغه الله څه پېژني، هغه رسول څه پېژني. دک سړی کله چې ملائک دا ووایي نو هغې ترې غوږونو منځ کې وي ووایي. حدیث کې دا راځي کوم ګزار چې ورکوي د غوږونو منځ کې نه کپرې باندې وایي. دا د عذاب قبر باعث دی. کفر کول د الله نه او د هغه د رسول نه دا د عذاب قبر باعث دی. دا یو څلور غټ غټ اسباب دي کوم چې احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلي دي. کفر کې بیا دا هم راځي چې سړی د ملائکو نه انکار وکړي، تقدیر نه انکار وکړي. د ایمان چې کوم بنیادي څیزونه یې په هغې کې د یو څیز نه انکار وکړي، لکه کفر یې ویلی. دې اسبابو نه پکار دی چې انسان ځان یو طرف ته کړي، نه د الله نه انکار کوي نه د هغه د رسول نه انکار کوي. دا اودس د نه وچولو مرض ځان نه ختم کړي، غیبت نه کوي، چغلي نه کوي، د مرګ وخت کې یو داسې وصیت نه کوي چې هغه د شریعت کې د جرم مترادف وي. دا اسباب دي د عذاب قبر. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.